السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمو مسلمانانو ورونو، نن درته یو داسې حدیث بیانوم، یو داسې عمل او وظیفه درته درښایم چې هغه انسان وکړي نو الله رب العالمین د هغه هر قسمه دعا قبلی، چې څه قسمه ارمانی او دعا د الله تعالی نه وغواړي الله تعالی یې قبلی. په صحیح البخاري کې حدیث دی، عبادة ابن صامت رضی الله عنه فرمایي، هغه روایت کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، من تعار من الليل، څوک چې راپاڅېدو د شپې، فقال وی فرمایل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. دا دعای ویلا چې هر مقصد د پاره راپاڅېدو، مطلب د شپې راپاڅېدو، سترګې وغړېدلې، صرف سترګې وغړېدلې او راپاڅېدو، دا دعای وکړه او بیا د هغې دعا نه، د دې دعا نه وروسته دا الفاظ ویل اللهم اغفر لي، الله ما ته بخښنه وکړي، او دعا، او بیا د هغې نه وروسته ځان دپاره هر قسمه دعا وکړه، هغه دعا چې کوم مطلب د شریعت مطابق وي، استجیب له، نو الله تعالی به د ده دا دعا قبوله کړي. هر قسمه دعا یې دغه حالات کې وکړه. بسترې نه مه پاڅېږه، اودس ته ضرورت نشته، مونځ ته ضرورت نشته، سترګې دې وغړېدلې، دا دعا وکړه او د هغې نه وروسته اللهم اغفر لي دا کلمه ووایه او د ځان دپاره دعا وغواړه، الله تعالی به ستا هر قسمه چې دی سوال قبول کړي. همدغه رنګ دې حدیث کې الفاظ دي، فإن توضأ، او که چېرته اودس وکړو، وصلى، او مونځ یې وکړو، قبلت صلاته، نو الله تعالی به د دې انسان دا مونځ هم قبول کړي. نو ډیره بهترینه او اسانه دعا ده، اسانه وظیفه ده، خلکو ته د دروغ وظیفې ورښیي، دا بهترینه وظیفه ده. صحیح حدیث دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه را نقل دی او اسان هم دی. وصلی الله علی نبینا محمد.